غلجی شانه پوشانه د کشمیر کې پاکستان په ازادي کې جنګېدلی ده اوس هم جنګېږي بیا هم جنګېږو سل کاله بعد هم جنګېږو په تا باندې نالت وایو نالت یې در باندې الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مکررونو خو خبرې ډېرې وکړې او د دې ظالم په باره کې وکړې د دامودي نو دا خو ډېر زبردسته خبره وکړه او د کشمیر د مجاهدینو زه له غلجي قوم سره تعلق لرم په خپله غلجی یم زه انشاءالله تعالی د کشمیر له مجاهدینو سره شانه په شانه جنګېږو او موتر مودي دا خبرې متن مودي ته ظلم کوي خلکو ته وایه دا لښکردان پلانه پاکستان تر تا لوی لښکر چیرې ده ته په مسلمانانو باندې ظلم کوي دلیل یې دغه کوټه کوټه دغه دې پرېښي دي تا کور دې ودان شي دا دې ګرده ناکامي ده دلته صرف دا غلجی دا پښتانه دا مخلوق یې ته تاریخ ګوره له پوځ سره غلجی شانه په شانه د کشمیر کې پاکستان په ازادي کې جنګېدلی ده اوس هم جنګېږي بیا هم جنګېږو سل کاله بعد هم جنګېږو په تا باندې نالت وایو نالت یې در باندې یارې ولاړ سئ وخواته دوستي شروع کړې بیا بلې خواته دوستي شروع کړې ته اخته یې ته دښمن یې ستا په خبرو باندې پښتانه نه غولېږي نه پاکستاني وروڼه غولېږي پاکستان کې داسې ځوانان پراته دي چې هر څوک به کفدا کول د کشمیر لپاره تا ته ماته درکوي او ماته به خدای کفدا کول ته به داسې دی لکه سپی دی به دې خدای کول نو دلته چې څوم دغه تا شروع کړي دي دا دې ګرده ډېرې غلطې پروپاګنډې دي شروع کړي دي یا ستا په خولو باندې خلک یا خلکو ته زما اپیل ده چې د پاکستان په خوله وکړه د میجر او د کرنل په خوله وکړه د یو مشر پاکستاني د پاکستان خدمت وکړه موږ خو غلجی قوم ټول ولاړ یو مګر د پاکستان مې دا اپیل ده چې پښتانو سره ظلم مه کوه پښتنو ته خپل حقوق ورکړه پښتانه مه ځایروه واخر دعوانا وسلام